دا طریقه به موږ هم اختیار کړو. عبادت خپل رب ته کوو، یو الله ته یې کوو. خو دومره دی چې هغه الله هغه زموږ د نظرونو نه غایب دی، موږ یې نه وینو. چې دا کومه مجسمه موږ ته مخامخ پرته وي، نو د دې په ذریعې سره به هغه غایب اله او خدای هغه ځان ته را مخامخ کوو. یعنې په دې به زموږ توجه برابر شي. نو بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته وویل اجعل لنا الها کما لهم آلهه، دغسې خدایان موږ دپاره جوړ کړه که نه. دا قوم کناني چې ورته لګیا دی عبادت کوي، نو موږ له هم انتظام وکړو چې موږ هم ورته عبادت کوو، سجدې کوو. موسی علیه السلام ورته وویل انکم قوم تجهلون، زه ناپوهه قوم یم، جاهله قوم یم. خدای د باندې څومره لوی احسان وکړو، تاسو اوس بیا بوتانو ته بروځئ. ان هؤلاء متبر ما هم فیه، دا خلک خو هلاک کړي شوي دي. وباطل ما كانوا يعملون، او دا دوی چې د بوتانو کوم عبادت کوي، نو دا باطل دی، دا خراب دی. قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين. وګوره بني اسرائیلو، هغه رب زه پرېږدم چې هغه تاسو ته په مخلوقاتو باندې غوره درکړی. بني اسرائیل خو ډېر اوچت قوم دی، په دومره دی چې ناړامه دی، طبیعت کې کجروي ده، کوږوالی دی، ګینې اوچت قوم دی. په زرګونو انبیا په دوی کې راغلي دي، نبوت سلسله په دوی کې چلېدلې ده، د بادشاهت سلسله په دوی کې چلېدلې ده، د امامت سلسله په دوی کې چلېدلې ده. دومره دی چې طبیعت نه خراب دي. وهو فضلکم علی العالمین. نو هغه رب چې تاسو ته دومره لوی غوره درکړی دی، نو هغه اوس پرېږدم، نور خدایان دله جوړ کړم. ای قمقل قوم. او دا نږدې انعام تاسو وګورئ، دا اوس چې په تاسو باندې کوم انعام وکړو، د فرعون د غلامۍ نه اخلاص کړئ، د هغه نه چا خلاصولی شوی. او ظالم جابر، نو د هغه نه تاسو ته نجات هم درکړو. بیا انعام د پاسه انعام دی. بحر قلزم کې مړم کړ، نو ستاسو په دل او دماغ کې خو د هغه دومره روب پروت و چې ستاسو یقین خو نه راته چې فرعون کني مړم شو. نو هغه د تاسو ته یې غاړې ته راوویشت، چې تاسو یې په خپله ووینئ په سترګو باندې چې هغه د خدایۍ دعوې کړې وه، هغه د لویه تنه د قجورې پرته ده. اوس د ځان نه بچم نشي شړلی، بې جان پرته، بې حسه پرته. دی د باندې بل احسان وکړه. که دی دغسې بحر قلزم کې ډوب پاتې شوی وی، نو تاسو به ژوند تېروه، خو داسې تلوسه به مو وه، یره به درسره وه چې هسې نه اوس راونځي او اوس راونځي. خیال دې که وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. ورتاسو تاسو سخت تکلیفونه در رسول. يقتلون أبناءكم، ستاسو زامن یې وجل، ويستحيون نساءكم، ستاسو جنکۍ ژوندۍ پرېښودې.
نو دا اړو فرعون دوه ځله جاري کړو، یو د موسی علیه السلام د پیدایش نه مخکې چې د ده مخنیوي وشي چې دی پیدا نه شي. الله وی فرعونه دا ستا خوښه ده، پیدا به یې کړم او ستا په کور کې به د خپل ژوند اولني 30 کاله تېروي، تربیت به یې ته کوې، په تا سره یې تربیت کومه. او په دغه موقع باندې 70,000 ماشومان وژلي دي، حلال کړي. او دویم اډر ته دا جاري کړو په هغه وخت کې چې کله د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام مقابله او په یو لوی میدان کې او په زرګونو او په لکونو ساحران او جادوګران راجمع شي. هغه مقابله چې کله دی ناکام شو او د موسی علیه السلام په لاس باندې 6 لاک افراد د قوم فرعون نه هغه مسلمانان شو. نو ته چې دا لوی انقلاب ولیده که نه، نو بس مشورې وکړه وزیرانو سره، اډر یې جاري کړه. نن نه پس د بني اسرائیلو په کور کې هلک پیدا کېږي وژنې، چې جینۍ پیدا کېږي پرېږدی. دا دوه ځله جاري کړی. یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم. وجاوزنا ببني اسرائیل، مګه پورې وستل بني اسرائیل لره البحر په بحر قلزم باندې، فاتوا على قوم، دوی راغلل په یو قوم باندې، یعکفون چې بندګي کوله على اصنام لهم د بوتانو چې د دوی. قالوا ویل بني اسرائیل یا موسی علیه السلام اجعل لنا الها، مقرر که زمونږ دپاره خدایان، کما لهم آلهه، لکه څرنګه چې د دوی دپاره خدایان دي. قالوا فرمایل حضرت موسی علیه السلام انکم یقینا تاسو قوم تجهلون، یو قوم ناپوهه. ان هؤلاء یقینا دا کنانی قوم والا متبر دا هلاک کړي شوي دي، ما هم فیه باطل، ما هغه چې په دې کې څه دي، ما هغه چې دوی په دې کې مشغوله دي، وباطل ما کانوا یعملون، او باطل او خراب دی هغه چې دوی کوم عمل کوي چې هغه عبادت د بوتانو دی. قال اغیر الله ابغیکم الها، وفرمایل حضرت موسی علیه السلام اغیر الله، آیا د الله نه غیر، ابغیکم الها، زه طلب کوم ستاسو لپاره په خدای، وهو فضلکم علی العالمین، هغه الله غوره درکړی تاسو ته په مخلوقاتو د زمانې ستاسو. وإذ أنجیناکم من آل فرعون، یاد کا هغه وخت چې موږ نجات درکړ تاسو ته اے بني اسرائیلو من آل فرعون، د خاندان فرعون نه، یسومونکم چې هغوی رسول تاسو ته سوء العذاب، بد قسمه عذابونه. یقتلون ابناءکم، هغوی وژل زامن ستاسو، ویستحیون نساءکم، او ژوندی پرېښودې جینکۍ ستاسو. وفي ذلکم بلاء، الله فرمایي په دې کې یو لوی آزمایش، من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه، عظیم ډېر لوی. سبحان الله.